رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نه منم، نه مې د ترس وې دی، نه مې د ماما وې دی، نه یې پیژنم. که الله نه وی ویلي والله چې نوم مې د ده نه وی اخیستی. عربو کې بلا شی خلک تېر دي. عبدالمطلب د ده نیکه تېر دی، موږ یې نه منو. ابو طالب یې تره و، موږ یې نه منو. پلار یې عبدالله و، موږ یې نه منو. مور یې امینه واړو یې منو نه. چا اوسه پورې ویلي دي چې امینې فرمایلي دي چې داسې وکړې؟ چا ویلي؟ نن څو ورځې مخکې د ورمنې د ځمکې نه د مفتي منیر شاکر بدبخته لعنتي زندق یزیدي چې دا څو خبرې وکړې تاسو ټول اورېدلې دي. آیا دا خبرې د کوله وي؟ او زما غوندې مولا چې د هغې جواب ونه کي، زه چې د پیغمبر په سر غیرت ونه کړم نو څوک به کوي؟ تاسو د هغه بیان اورېدلی دی. سی ویلې دي وایي زه پیغمبر نه منم، که زه منم الله ویلی دي چې وی منم. وایي زما نه د تره زوی نه د ماما زوی دی، وایي زه اړو ذاتي منم نه. دا د ایمان خبره ده. دې ته چې یو سړی سری کفر نه وایي او منیر شاکر ته یو سړی کافر نه وایي، دی پې کافر دی، کافر دی، کافر دی چې هر څوک دی او هر ځای کې دی. الفاظ یې دا دي چې امینه نه منم، عبدالله نه منم. ته د نبی علیہ السلام مبارک د مور او د پلار داسې نامې اخلې په بې ادبۍ باندې. نن هم ما ته یو بې غیرته سړی وایي چې ګزاره وکړه، لعنت دې وي د ده په ایمان او د ده په غیرت باندې. زما د زړه نه پوښتنه وکړه که نه چې زه ولې دې خلکو سره مخالفت لرم. الله پاک د رحمت عالم د مخه دنیا پیدا کړې ده، د هغه د سپین مخ و دوحا د برکت الله کائنات پیدا کړی دی. زه چې نن الله پیژنم، د نبی علیہ السلام د مخه پیژنم. ما ته الله چا خولی دی؟ ما ته الله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خولی دی. ما الله څه پیژندو؟ ما رب څه پیژندو چې هغه وحده لا شریک ذات دی؟ که ما پیژندلی دی نو ما ته د دواړو جهانو سردار ویلی دی چې الله یو دی. قل هو الله احد. اے محبوبه ته ورته ووایه چې الله یو دی. ما ته خو الله پیغمبر خولی دی چې یو دی. ته نن لګې د هغه په حق کې خوله کولاوې، ما ته دې شي ستا د خوله لعنت دې وي ستا پر دین او پر ایمان باندې چې ته زما پیغمبر باره کې داسې خبرې کې. ته زما د محبوب د والدینو کریمینو باره کې داسې خوله کولاوې. هغه امینه بیبي رضی الله تعالی عنها چا چې 9 میاشتې نبی علیہ السلام مبارک په ګېډه باندې ګرځولی دی. هغه عبدالله صاحب د چا د شام مبارک نه چې رحمت عالم پیدا شوی دی. ظالمه ته د هغې نامو ته خو ګوره. هغه د کفر او د شرک په وخت کې چې هر چا به بوتان په کعبه کې دننه 380 بوتانو. زما د محبوب د پلار نوم عبدالله رضی الله عنه د الله بنده. د مور مبارک نوم آمینه بیبي. آمینه د امن نه ده. ته دې نامو ته خو لږ وګوره. ما ته خلک وایي ته زیاتې کې کم سړی لاړو دې بدبخته منیر شاکر ته چې تا ولې د نبي علیه السلام په شان کې بې ادبي وکړه، تا ولې د هغه والدین په بدو باندې یاد کړه. یو سړی هم نشته چې د ده کوڅې ته لاړ شي چې ګیلي راځي زما غوندې سړي له راځي. وورې په نیټونو باندې وګورئ 4-5 ورځې وړاندې مفتی منیر شاکر بدبخته لعنتي زندق مشرک کافر داسې الفاظ وایي. انصاف ستاسو په دې زړه کې واوروئ. دا بیان د حکومت دې خلکو ته واوروئ. وایي یو سړی چې دومره کفري الفاظ وایي، سري الفاظ، دا سړی مسلمان کیدی شي؟ زه خو غیرت کوم د خپل نبی په شان کوم. زه خو غیرت کوم د هغه په والدینو باندې کوم. ما څه ذاتیات دي؟ د داسې مولیانو په سټ چې زما توره نی پرته که نه، د داسې بدبختو په سټونو چې زما د حیدري توره نی پرته، دی به نور څومره کفریات غرئ. دا می دین، دا می ایمان محمدي یم زه. دفاع به یې کوم، په نره به یې کوم. څوک چې مفتی منیر شاکر ته مسلمان وایي چې هر څوک دی دا کافر دی، کافر دی، کافر دی. ته له خپل ایمان نه هم تپوس وکړه که نه، له خپل زړه نه هم تپوس وکړه. ته د دې پیغمبر امتي نه چې دومره ښکاره کفر دی غرئ.
او ته بیا هم وایې چې دا مفتی صاحب دی او دا ښه سړی دی. دا بیان به درته مونږ واړو خیر دی، ما سره پروت دی اورموړه کې 2-3 جمعې مخکې دا بیان کړی دی او په بیان کې دا ویلی دی چې زه پیغمبر ذاتی نه منم. دا ټولې دنیا اورېدلی څوک پکې وینا وکړي. دا مولیان خېټه خواره چې په سرسایو د سرمنو په پیسو لوی شوي دي، دی چېرته هغه وینا کولی شي؟ هغه سړی چې د الله نه بغیر په زړه کې د نور مخلوق یره لري، دی چېرته دا وینا کولی شي؟ ما خپله غاړه خلاصه کړې ده، ما خپل ایمان تیر کړی دی، بیا به یم تیروم بیا به یم تیروم. د خپل پیغمبر نه مې هر څه لوګی شه او قربان شه. ما یې په نوم مخالفت کړی دی چې دا سړی بدعقیده دی، مردار دی. هغه زمانه کې چې په باړه کې زمونږ لانجه راغه، خلکو به وي پیر سے مبارک زیاتې کوي، دا غټ مفتی دی ښه کار کوي. زما پیر سے مبارک پیر ارچی خراسانی اخونزاده سیف الرحمن رحمت الله تعالی علیه هغه انسانو چې چا به د صحابینو مواشتو او رضی الله تعالی عنہ به نوې مبارک پورته سزا ورکوله، وایي تا ولې د صحابینو سره داسې نه دی ویلي؟ زما پیر هغه غیرتي پیرو چې چا به د پیغمبر نوم مواشتو او صلی الله علیه و آله وسلم به یې ونوي، مبارک صاحب رحمت الله علیه به هغه ته سزا ورکوله، وایي تا ولې د پیغمبر نوم سره دا نه دی ویلي؟ زما پیر خو هغه پیرو چې د پیغمبر علیه السلام او د صحابو په ننګ باندې ټول هر څه قربان کا. تاسو به د دې مفتی په سر باندې لګیا وای چې دا مفتی ښه سړی دی. نن هم درته وایم ځان ته منع کوي، مخالفت یې وکوئ، بچي ته وساتئ، ځانونه ته وساتئ. که دا بیان تا واورېدو او د دې نه بعد هم تا ده ته زندیق او کافر نه وي او تا د ده مخالفت ونه کو، هغه پیغمبر ته به ته څه مخامخ کې چې د قیامت په سخته ورځ به ستا شفاعت کوي. په قبر کې به ورته څه مخامخ کې ته به څه جواب ورکې خپل نبي ته؟ دا خو د قادیاني نه هم غټ مردار انسان دی. هغه خو ښکاره وایي چې زه مخالفت کوم، دی د دین په لباس کې کوي. یاد ساتئ د نبی علیه السلام مبارک والدین دا مسلمانانو، دا زما چیلنج دی بیا چیلنج دی ټول عربو عجمو ته چې رحمت عالم ته الله داسې والدین ورکړي وو چې دغه رنګې مور او پلار نه پیدا شوي دي نه به پیدا شي. داسې مور پلار الله بل چاته نو ورکړي. کم والدین چې الله زما محبوب ته ورکړي، زما د پیغمبر مور او پلار پاکانو هغه مسلمانانو، هغه موحدینو، مهربانۍ سره زړه مو دردیږي چې داسې خبرې په پاکستان کې شروع دي او مخالفت یې څوک نه کوي، سرسخته مخالفت وکوي. دته مفتی ویل څه دته انسان ویلم ګناه ده. زه جرار صاحب علی الاعلان د مخالفت کوم د خپل پیغمبر په حق کې، د نبی علیہ السلام مبارک د والدینو په حق کې. او کم سړی چې ما ته شر پسند وایي دا بیان ورته د واوروئ چې مونږ د دې خلکو مخالفت کوو، بې ځایه نه کوو، په ځای باندې کوو. آیا دومره کمزوري په ایمانونو کې راغلې ده چې یو سړی به زما پیغمبر پسې خبرې کوي، صحابو پسې به خبرې کوي، او مونږ مولیان دومره ایمانونه کمزوري شوي دي چې هغه به جواب نه کوي؟ هر قسمه منډې تړی جایز، سیاسی لیډر پسې خبرې وشي جواب یې وکړه. نن خو ته د پاکستان یو سیاسي لیډر پسې کنځل وکړه چې څه چل دا سره خلک کوي. حکومت پسې خبرې وکړي، حکومت پسې خبرې وکړي، عدالت توهین عدالت، او که پیغمبر پسې خبرې کیږي خیر دی. زما مخکې چیلنج نن هم بیا ما کې یو غلط کار پیدا کوي. 3 کاله مې په شکرپوره کې وشو، زما خبرو کې غلطه خبره پیدا کوي، پښتانه وایي پړ مې کا مړ مې کا. زه چې په دې ممبر کېنم 10 پیرې خپله خبره تلم چې دا خبره زه جوړه کوم که غلطه کوم. ولې ما سره الحمدلله د احساس دی چې زه دلته د پیغمبر د وارث په حیث ناست یم، ما نه چاته کنځل په دې ممبر کړي دي. دا زندق مې چې یاد کو، زه په دې الفاظو ټینګ ولاړم، نن هم ولاړم، بیا هم ولاړم، زه خپل الفاظو نه رستو کېږم.
بصورت دیگر چې دی غوږونه هم ونیسي توبه وباسي چې زما دي توبه د دې الفاظونه بیا مسلمان شوم بیا مې سم اختلاف سره نشته